اركضوا بدك شوي هلا ها قوم تشرب بدك شوي دا تکلیف تاسو ورته کوي دا شی بکو ویل به کوي دومره سخته بیزتی کوي راشه دلته شام هلا ها وصو هلا ها سم شام بغيراتو سم هلا هلا نور شام نور شام يا بالزبر نور خبرو په تاسو مسلمانانو کې کافران کافران یو څو کسان دي درې کسان تاسو سره څومره وخت نه تاسو 17 ورځې چې ورته راغلي یو او څه تکلیف ورکوو دته دیوال ته سرو دیوال ته شپې راولو په دیوال ورته سر وهئ وهي ورته په دیوال ورته سر وهئ او بېهوشي راولئ او نور ګاډي نه غورځوو د څه ګاډي نه د سپرلو ګاډو نه چې په هغې کې تور شي ته ویې غورځوئ او نور د څه کوئ مونځ اودس نه مونځ اودس ته یې نه پرېږدئ کافران یې که نه او نور به څه کوئ دا خو ورکوټی ماشوم دی دغه نه تاسو څه غواړئ چې داسې سخت ظلمونه ورسره کوئ دا خو ورکوټی ماشوم دی تاسو سره دې څه ظلم کړی دی د پلار چا څه ظلم کړی پلار یې ورور یې بل چا نه دی کړی دا به تکلیف ورکوو توبه وباسو که نه وسوځوم څو کسانو توبه تاسو خو ډېر سخت تکلیف ورکوو ورته او بېهوشه کوئ څنګه تاسو بېهوشه کړو چې وګورم چې څنګه بېهوشه ورکړی کوم اركضوا بدك شوي قوم تشرب بدك شوي دا تکلیف تاسو ورته کوي دا شی بکو ویل به کوي دومره سخته بیزتی کوي راشه دلته شام بس بچربیان کړیو بیا مو کړی بیا مو درې اوس کلمه وایي که نه همداسې وباسم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم مونږ درې واړه قسم خورو چې دا به د ماشوم ته نه راځي یو کسه تکلیف نه ورکړو که دوکه مې کړې وه بیا به مې وژنې وعده شوه وچه به ټر زور سه د بدن اوس شاوله ټول زور به شا باندې ټر زور سه ټوله کمه پلو کړه ورکړه زور شرک سه اوس شا به ترې واله چلو صحیح راته ونیسه مکه صبر یو پښتنه کوم یو کوم سلام دی کم ځای کوټ سر بند کی ما ولې شرفي دیوال تر سر وي پیران ورته څه کوي ورته بدن څنګه دی اوس بدن بالکل سپک دی تکلیف درته وایي